عزتمندو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د هغه افعالو او د اقوال نه ځان ساتل د کومو د وجې به چې تکبر په انسان کې پیدا کوي. په حدیثو کې ذکر دی چې د فتح مکې په ورځ باندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم سره یو کس ګڼېده خبرې کولې، نو په دغه کس باندې یره راغله، وجود یې پر پیدا شو. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته وفرمایل هون علیک فانما انا ابن امرأة من قریش كانت تأكل القدید. رسول الله مبارک ته وفرمایل مطمئن اوسه، حوصله وکړه، مه ویرېږه، زه د قریشو د هغه زنانه زوی یم چې هغې به وچه غوښه خوړله. رسول الله مبارک داسې الفاظ استعمال کړل چې د هغې د وجې نه تکبر ختم. محترمو، وچه غوښه خوړل محترمو دا د غربت علامه ده. نو رسول الله مبارک دغه کس له وویل چې زه د قریشو د یو غریبې زنانه زوی یم، زه د بادشاهانو غوندې کې متکبره نه یم څه تکبر وکړم. ته مه ویرېږه، حوصله وکړه. امام ماوردي رحمت الله علیه فرمایي چې دا خبره رسول الله مبارک ځکه وکړه چې په دې سره تکبر او لویي رسول الله مبارک ختمول مراد. محترم همدغه شان عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا یو لوی جلیل القدر صحابي تېر شوی دی. دا بازار کې روان و او په خپل سر مبارک باندې د لرګو پنډې خوري. چا دې تپوس وکړ اتفعل هذا وقد اغناك الله عنه؟ آیا ته دا کار کوي؟ حال دا چې دغه لرګو وړلو نه راغونډولو خو تاسو هېڅ حاجت نشته. خو محترم هغه صحابي و، هغه ورته وفرمیل چې ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي دي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ته وفرمیل چې ما د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر اورېدلې ده چې هغه مسلمان به جنت ته داخل نشي چې د چا په زړه کې د وري دانې برابر هم کړي. نو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وفرمیل زه دا خوښوم چې په دغې طریقې د ځان نه کبر وګرځم. دا طریقه ځکه اختیار کړله چې په دغې طریقې سره هغه د خپل ځان نه تکبر ختم کړ. او محترمو، همدغه شان د ډېرو صحابه کرامو داسې اعمال کولو چې د هغې د وجې نه به هغې نه کړل.